چې الف خانه زه درنه په دې خوشحاله یم چې ته حقدار له حق ورسې. نو دا سړی زه یم چې ډېر حق دی ځکه چې پنځه شپږ بچي دي او په ایماندارۍ بس مړه کله وي سپور او کله تور. کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی. زه د حضرت خان حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوم د هغوی په تعاون سره موږ یو پیره وکړله 19,000. نن چې کوم دی نو موږ کوم غوړي واغېستل دلته کې نو د 54,000 روپو مو واغېستل. دا دوبۍ نه یو ورور چې کوم دی نو موږ سره 80,000 روپۍ کومک کړی او دې سره دا غوړي سره خلکو ته غوړو ضرورت دی او سمجام د دغه دی نو دې سره چې کوم دی چاولې مو ورکوو موږ چاولې مو او وړه مو ورکوو. خو په دې موقع باندې عزیر شیرپو ناست دی. عزیر شیرپو هم راته یو کس په ګوته کړه ما یې راځه چې په دې ګاډي کې نو ورځو. نو عزیر بي څنګه دی روژه خو ماشاءالله ډېره خرابه او زه ستا په دې کاوش باندې زه ډېره زیات خوشحاله شوم چې الحمدلله خلک به هر څه وي. زه خو اورم خو ته زما د کلي خو ګورې زه هغه سړی ما چې څه مې په خولي امې په زړي او چې په چا کې ګوته وي نو ګوته به یې روباسم. دا تا ته هم پته لګي زما تا ته پته لګي او ستا زما ته پته لګي. نو الحمدلله زه په دې ډېر خوشحاله یم چې لکه که څوک څونه سره وړي نو هغه مطابق ته سودا وکړي او خلکو له زه ګورې انټرویو له ملګرو نه یم راغلی. زه دې دوکان ته راغلی یم او د مظفر حاجي نه زه خامخا سودا کوم. نو زه لاله موټرسایکل باندې مې هغه غونډه سودا پرته ده خو غوریټه په دا سړی راغی نو ویل که بیا څه کې نو بیا د غوړو یو پنډوکي لګولې دی مې دا څه کې بس دا رونډې کونډې دي او پسې ګرده بنو مې ځه الله دې ثواب قبول منظور کړه. موضوع پکې علي شاه قلعه یاره بالکل علي شاه قلعه کې زما یو ډېر ښه ملګری دی او اول خان نامې ده او په دې بټۍ کې به یې خښتې اچولي او چا ظالمانو په لاره باندې چې بل چا شوکه کړله که یار څه چې وه او دې بټۍ ته د شپې روان و او په ده ډک دې وشوي او داسې بې درېغه درزونه یې وخوړل چې د هغه ټول هډوکي مات دي نو اوس ټول کوږ دي او د هغه 5 شپږ لوڼې او یو ورکوټې زوی دی هغه اوس په بټۍ کې خښتې اچوي. نو زه به دا ته ووایم چې الف خانه زه درنه په دې خوشحاله یم چې ته حقدار له حق ورسې. نو دا سړی زه یم چې ډېر حق دی ځکه چې 5 شپږ بچي دي او په ایماندارۍ بس مړه کله وي سپور او کله تور. موږ ور رواني ولته کې زه ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ زه دا هغه خپل ډونر ګوره خلک دنیا خبرې کوي تاسو ته هم 3 وخت کې 3 ډونر دي 3 ډونر او دې نه علاوه فیملی بنسبتي والا ته سلام کوم چې هغوی څه ما سره نه ډېر عرصې وکړل خو د 3 ډونر دغه سیسټم روان دی. 80,000 اوس زه د یو جومات نه رالم علماو له ما سرسایه ورکړله او دغه سرسایه چې کومه ده ما ته د څو کسانو راکړې شوې وه هغه کسانو ته هغه ورورسېدله او بیا شمېرلي او ورکولي. زه یم چې خلک څنګه مطمئن شي ولې چې دې وخت کې په هوا کې بله ډیوه وړل دي یو خو بختانونه تورونه دومره زیات لګېدلي او بل د دې مسافرو دا پیسې عزیر شیرپو خو ټیک ټاک ولګېدې که نه نو په دې پښتونخوا کې د غربت ختم دی دومره پیسې راځي. دا د الله ډېر لوی کرم دی او زه هغه مسافرو ته هم د یو خبره کوم تاسو ورکړي د الله په نامه هغه خلکو له هم ورکړي چې دا د حقدار ته ورسي کو اوس الف خان اون رسوله عزیر شیرپو اون رسوله یا بل اون رسوله نو ګورې ستاسو ثواب کمپلیټ شو هغه ځان له چې دی نو په دوزخ کې ځان له کمرې برابرې کړئ نو لکه مطلب دا زه خو به ټول خامخا دې ځمکې ته به وردننه کېږو نو که چا هم د چا ښاخ وخوړ نو والله خدای پاک وایي هر څه بخم خو پردې حق نه ډېر په ساده ژبه کې درته وویې زه یو خبره کوم نه په چې احسان کوم نه ده چې احسان اخلم تاسو خو ما له پیسې رولېږئ زما په دې سر بوج کېږدئ دا روژه د دې روژه کې ختمول دي او حقدار ته رسېدل دي. زما روزانه زنانه ماله راځي جګړه مې پسې وي کونډه یتیم واړه بچي ښه اوس بعضې کونډه وي نو د عزیر شیرپو شانتې غټ بچي وي زلمي خو دغه نه واړه بچي چې وي 4 او 2 3 ورته یې مې ځان دله ګاڼه کوم خو تاله دار ځای نه چي که نه خو نور څه ني نو مظفر حاجي صاحب لرسې ورځم چې اوس مله ورکوه یا عزیر شیرپو ته ویم یا بل ته ویمه کونډه چې کومه ده خو دغه شانتې خلک نور هر خلک چې پیدا پوه شم دې وخت کې غواړي غواړي او زه هم دغه خلکو خو هم زه ډېر زیات د خلکو نه زه خفه کېږم چې هلکه ته یو پردې حق مه خوره لکه مطلب دا دی دا چیز دا د غریب دپاره راغلی یا د کونډې دپاره راغلی یا د هغې بېوسه خلکو دپاره راغلی چې د هغوی د څارویو د ماښامې او خفه کېږم دا دې نه خفه کېږي لکه زه دغه خلکو ته وایم چې مده چې یو سړي وس کېږي او مده سهار او ماښام روټۍ ورته میلاویږي نو نن د دې یو هغه باچا دی
او یار ګرانی حق ته کې دا موږ نه ویو خو لکه دغه کونډه دغه غریبانان دغه افاهه دغه کمزوري هغوی خدای پاک ته په جړا جړا سترګو په دې سترګو کې اوښکې ختمې شوې او نهر دي نو چې هغوی ته دا خپل شي ورسېږي نو چې دا ثوابدارین یاره ګرانو کتونکو وزیر شیرپور چې دا کمې خبرې وکړې والله روغ داسې خلک راته ودرېږي او بس نخرې زور ته یې ملکه دا حقدار دی خفګۍ مې ماله خوب نه راځي مړه ویزم په موږ نخرې تېرېږي هغه احساس نشته چې یاره دا کونډه ده واړه واړه بچي دي نن لګیا په خیسه کې وزیر شیرپور سره به ډېر باس کېږي دا زما خوشقسمتي وه دا ورور مې ولیده دلته کې راغی دې دوکان ته سودا له راغلی نو الله دې راته ژوندی هم دغه بریالي لره او دعاګانو کې ګرانو کتونکو یاد ساتئ وزیر شیرپور زموږ د پښتنو او زموږ د پښتونخوا یو سټار دی زو علي شاه قلعه طرف ته دوی په نشاندهۍ باندې انشاءالله ګورو چې څه کېږي